دی د قربانۍ مقصد دا دی یو خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت دی خو دویم د غربا او فقرا او امداد دی داسې فقرا او غریبانان چې هغوی کال کې غوښه نه لیدي سترګې وي چې څوک په قربانیو کې او ماله به غوښه راوړي هر سړی د خپل ځای کې وګوري دا زمونږ کالوني ده دې کې مونږ وګورو چا قرباني نه ده کړې هغه خلک تالاش کو پټ پټ او هغه بیا یو بل ته وښایو چې دغه فلان کې دی هغه قرباني نه ده کړې هغه فلان کې دی هغه نه ده کړې نو چې زه تا کره غوښه درلیږم او ته ما کره غوښه رالیږي او مونږ قرباني خپل منځ کې کړې ده نو د دې نه ښه دا نه ده چې خپل منځ کې پرېږدو راځئ چې هغه خلک چې هغې قرباني نه ده کړې چې څومره غوښه ما کره ده چې دغومره غوښه زه هغوی کرم یو څه چې زمونږ نه هغوی کره غوښه ډېره چې د هغوی محرومۍ ختمې شي هسې تقریر نه کوم خبره هغه کوم کو به داسې ته ما کره غوښه راوړه او زه تا کره دا قیسې به ختمې کړو دې ځل راځئ چې عملي ژوند اختیار کړو وبه ګورو زمونږ د کالونۍ کې چا غوښه نه ده کړې محلو کې چا غوښه نه ده کړې راځئ چې هغوی کره غوښه یوسو انشاءالله په دې جذبې سره به د غوښې تقسیم کوو دا غریبانانو را سره ښه شي د هغوی بچي مونږ سره ښه شي